چیرته کومې معاشرې چې ګناهونه زیات سي بیا د هغې وبال په ټول روی زمین خلکو باندې واچېږي. حدیث مبارک دا بخاری شریف چې دا مسلم شریف چې دا حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تا فرمائے چې یوه ورځ موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت چې حاضرو چې دغه ټیم چې یوه جنازه تېره رسله دغه ټیم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی مستریح او مستراح به لا خو دې میت راحت مند کړای سکون مند کړای لا دنا راحت او سکون ملا وسلای دا جملې ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستریح او مستراح به لا خو راحت مند کړای او لا دنا راحت ملا وسلای صحابه کرام عرض کړای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل مستریح والمستراح منه یا رسول الله راحت مند کړای لا راحتونه ملاو سلا دې څه معنا ده دې څه مطلب ده موږ په مطلب باندې پوه نسلو. عزتمند مسلمانانو ورونو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا چې کله بنده مومن ایماندار کس وفات سی یستریح من نصب الدنیا دایل دنیا مصیبتونا دنیا مشقتونا چکم دا راحت مند کی چکلا بنده مومن ایماندار وفات سی یستریح من نصب الدنیا بیا د دنیا مصائبونا مشکلاتونا ازمائشونا تکلیفونا راحت مند کی راحت طرف تا رائسی سکون طرف تا رائسی. اور نبی علیہ السلام فرمائی والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فرمائی چې کله یو فاجر فاسق یو گناهگار وفات سی یستریح منه العباد والبلاد نو دنا بیا راحت ملاو سی ټول شاته بندگانو تا والبلاد ټول شهر والو تا ټول علاقے والو تا والشجر والدواب او ټول بوټو تا او ټول جناورو تا راحت ملاو سی محدثین فرمایي چې بیا په دې باندې عوام به پیدلی نه چې نه باندې راحت ملاو سی. تشریح کړی دا فرمایي چې کله یو فاسق فاجر ګناهګار دا ګناه کوي نو د ګناه وبال صرف په د باندې نه ده باقي د ګناه له وجه نه جناور تنګي د ګناه له وجه نه ټول انسانان تنګي ټول بوټي تنګي او ټول علاقه ورنه تنګي د ګناه له وجه نه ټول علاقه تنګي. والعبد الفاجر یستحیر چکل یو فاجر فاسق و فاسی بیا شاته بندگانو تا یستحیر بالعباد بندگانو تا راحت ملاوسی انسانانو تا والبلاد او ټول شهر والو تا علاقے والو تا راحت ملاوسی والشجر والدواب او بوټو تا او جناورو تا راحت ملاوسی چې د ګناه له وجې نه پر ټولو باندې تکلیف و ټولو باندې وبال و او ټولو باندې نحوست و. د حضرت امام مجاهد رحمت الله تعالی علیه فرمای چې کله قحط سالی راشي قحط سالی بارانونه بند سي خشکی راشي ار شای ګران سي جناور او پرنده شین شای نه منده چې وی خوري نو فرمای دا جناور
بیا په دغو کسانو باندې چې څوک ګناهونه کوي لعنت ور باندې وایي چې په تاسو د الله لعنتي چې تاسو له وجې نه نن موږ باندې باران بنده تاسو له وجې نه نن موږ ته تکلیف ته موږ مشقت شیو فرمایي دا جناور هر شی بیا په دو باندې لعنت وایي او بعضې کتابو یو حکایت ته چې حضرت عیسی علیه السلام یو غره طرف ته ووتی او غره طرف ته یو کلی د آباد ده خوشحاله خلک دي باغونه دي میوې دي نهرونه دي الله ښه ډېر انعامات ورکړي دي فرمایي دا یې ورلی خلکو یې ښه مېلمستیا وکړه ښه خوشحاله سلو دا یې خوشحاله سلی چې ما په امت چې الله داسې خوش نصیبه خلک پیدا کړي دي چې الله دوره انعامونه پکړي دي فرمایي دریو کالو بعد چې حضرت عیسی علیه السلام بیا په هغې علاقې باندې تېرېدی هغه جي باندې تېرېدی فرمایي باغونه وچ وو بوټي هغه وچ وو هغه علاقه غیر آباده وه ړنګې پنګې کوټې هېڅ قسم آبادي نه وه دا ډېر حیران سلی الله برګه چې دعا وکړه چې یا الله آخر دې څه وجه ده 3 کاله مخکې ډېر زیات انعامات تا ورکړي وو باغونه نهرونه فصلونه مولانا خو هېڅ شی نشته هر شی برباد دي آیا دو نظر بدو خوړو آیا دو باندې دشمن مسلط سلی که دو داسې اعمال وکړه چې هغو وجه په هغې وجې باندې مولا دو د سزا میلاو سله نو الله کریم حضرت جبرائیل علیه السلام ور واستولی چې لاړ شه عیسی علیه السلام ته ورته ووایه چې نه خو په دو باندې نظر بد لګېدلی ده نه خو جادو ور باندې لګېدلی ده نه داسې دشمن په دو باندې مسلط سلی ده او نه دو خپل اعمال داسې خراب وو چې هغې له وجې په دو باندې دا عذاب رالی بلکې یو بے نمازي بے لمونځ کوونکی انسان په دغه علاقې باندې تېرېدی او دغه نهر چې خپل مخ ومینځلی هغه مخ ولې اوبو هغه نحوست هغه نهر ته واچېدی چې کم بوټي باندې کم باغ ته دغه نهر اوبه ورغلي دي کم جناور کم کور ته دغه نهر اوبه ورغلي دي هغه یو بې نمازي بې لمونځ کوونکی سړي هغه نحوست چا اوبو تاسېدلی و هغې له وجې الله پاک ټول بوټي وچ کړو ټول جناور چې کوم د ختم کړو او علاقه یې برباده کړه چې د یو بې لمانځه سړي هغه مخ اوبو هغې نحوست چې کوم ده هغه نهر ته واچېدی چې د بل لمونځ نه کولی عزتمند مسلمانانو وروڼو الله کریم دې موږ حال باندې رحم وکړي نن تا او ما کورو چې اکثر بې لمانځو دي هغه پلار بیا لمونځ کوي بچی بیا نه کوي بچی بیا کوي پلار بیا نه کوي مور بیا لمونځ کوي بچی بیا نه کوي بچی بیا کوي مور بیا نه کوي یعنې داسې به ډېر کم کورونه وي الا ماشاءالله چې ټول کور ټول لمونځونه کوي او داسې به ډېر زیات کورونه وي چې روزانه 1 2 3 لمونځونه دا پسې قضا کېږي نو دې له وجې نه نن سکون ورکتا راحت ورکتا الله کریم دې موږ ته 5 وخته د لمانځه کولو توفیق نصیب کړي